وربک او ربستا الغنی بے نیاز دی بے پروا دی ذو الرحمه و خاوند رحمت دی چې الله بے نیاز دی بے پروا دی په هیڅ چا باندې پروا نشته دی او هیڅ چا ته د الله اجت نشته دی په انسانانو کې الله جل شانه د څوک نه دی پیدا کړی چې هغه بے نیاز وي په مخلوقاتو کې الله داسې څوک نه دی پیدا کړی چې هغه بے نیاز وي د هر یو کس بل کس ته حاجت وي د ښځې خاوند ته حاجت وي د خاوند ښځې ته حاجت وي د غریب سړي مالدار ته حاجت دی او د مالدار غریب ته حاجت دی دغه رنګې د هر یو څیز هر سړی الله بل ته محتاج کړی دی په دنیا کې داسې څوک نشته چې هغه هیڅ چا ته حاجت نه وي هر یو څیز هر سړی بل ته محتاج وي دا واحد د الله جل شانه ذات دی چې هغه د هیڅ چا محتاج نه دی په هیڅ چا باندې پروا نشته دی بې نیازه دی او داسې بې نیازه دی چې په هیڅ چا باندې پروا نشته دی حاجت چاته نشته دی بلکې وګو دا ټول خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د نیکان شي د الله په خدای کې ذره برابر زیاتې نه راځي او کو ټول خلک د ابو جهل یا د فرعون په شان بدان شي د الله په خدای کې ذره برابر کمی نه راځي اخوا سي الله دی د دې وجه نه یو عالم درس کو او خپل مدرسه کې ناس ډیر ولی الله ډیر لوی ولیو نو چې وی کتل یو يهودي په دروازه راننوت چې راننوت دی به هوش پرېوت چې کله په هوش کرای خلکو ته تاسو کو حضرت ولی به هوش پرېوتی دا هو يهودي راننوتو وی بالکل ما ته پته و چې دا يهودي دی خو چې ما ګره د يهودي ته وکتل نو په د باندې د کفر جامه پرته و او ما چې کله ځان ته وکتل په ما د مسلمانۍ او د اسلام جامه پرته و بیا مې د الله دې صفت تسود چې الله الصمد دی بې نیازه دی اوس کو الله داسې وکړي چې زمانه د مسلمانۍ او د اسلام دا جامه راوباسي او د يهودي ته په غاړه کې یعنې د اسلام نصیب کی او د کفر دا جامه راوباسي ما ته راواچي یعنی دی مسلمان کې ما کافر کې د الله نه څوک تپوس کولی شي نو په دې وجه باندې چې کوم نه زه بېهوشه شو چې د الله خو په چا باندې پروا نشته چا سره رشته داري نشته دی نو بې نیازه دی الله پاکو خو انسان ولې بې نیازه الله نه دی پیدا کړی چې عام طور یو سړي چاته اجت نه دی بیا ظلم کوي ځکه چاته اجت نه وي په هر څیز باندې پوره وي نو دغه بیا تکبر هم راځي او دی بیا په خلکو باندې ظلم هم کوي د دې وجه نه په مخلوقاتو کې الله څوک بې نیازه نه دی پیدا کړی نو الله داسې ذات دی چې الله بې نیازه هم دی خو د بې نیازۍ سره سره په چا ظلم نه دی کړی رحم هم ډېر زیات دی ذو الرحمه بې نیازه هم دی خو ذو الرحمه خاوند د رحم هم دی بېګچه مهربان دی الله جل شانه په خپل مخلوقاتو باندې بلکې د یو انسان سره د الله جل شانه د او یو میندو نه زیات محبت دی عمده وجه ده چې الله جل شانه به وخت په وخت انبیا علیهم السلام را لیږل چې دا خلک د تیارو نه راوباسي رڼا طرف ته راوځي حالانکه انسان ته الله پاک ذهن ورکړی دی سوچ ورکړی دی دماغ ورکړی دی کو انسان اسیم سوچ وکړي ته دا خبره په دې نتیجه باندې رسی چې الله شته دی او د کائنات خالق مالک شته دی خو د دې هر څه باوجود الله د خپل رحم د وجنه انبیا علیهم السلام را لیږلي دي او هغه خپل پوره کوم دی ډیوټي کړی ده نو الله بې نیازه هم دی الغنی بې نیازه دی خو د بې نیازۍ سره سره ذو الرحمه خاوند د رحمت هم دی د رحم هم دی بېګچه مهربانه دی یعنی الله کامل قدرت لري رحم عام هم دی د الله رحم دنیا کې عام دی او تام هم دی د الله رحمت یعنی الله په دنیا کې په هر چا مهربانه دی په دوست هم مهربانه دی او په دشمن هم مهربانه دی کافر له بچي خزا خوراک او اسکاک ورله ورکوي او دغه رنګ مسلمان له هم ورکوي داسې نه دي کړی چې دا زما دشمن دی د باندې رزق بند کړم نو الله کو چېرې وغواړي الله قدرت لري په دې باندې کو الله وغواړي دا ټول خلک په یو ځای باندې ختمولی شي نو الله وی ټول خلک په ختم کما نو داسې نه ده چې دنیا به روانه شي الله وی نور به راولم نور خلک به راولم تاسو به ختم کم نور به راولم لکه څنګه مونږ نن 100 کاله مخکې د مونږ چې څومره ملګري ناست یو دلته کې نو په دې کې به یو کس نو الله د هغې نه ډېر خلک راوست د هغې نه خلک ډېر کړو لکه 100 کاله مخکې به دوره آبادي نه وه دوره خلک بنو دوره انسانان بنو
د هغې په 2 3 او په 10 چنده باندې الله نن زیات پیدا کړي دي. نو الله وی تاسو د هغې خلکو اولاد یې داسې هم کولی شم او چې دا ټول خلک په یو ځای باندې ختم کړي بیا هم الله جل جلاله په دې باندې قادر دی چې نور خلک پیدا کړي. نو چې موږ ختم شو نو په آینده 100 کاله وروستو زمونږ په 10 چنده خلک په الله پیدا کړي هم زمونږ او ستاسو اولاد به وي.